أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذون هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر أوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون. اوس دې ځای کې الله جل جلاله د بني اسرائیل یو بل واقع چې نو هغه ذکر کوي د هغې طرف ته اشاره ده. تقریبا ډېر شي چې نو هغه تفاسیرو او ډېر محدثینو هغه قصه مفسرینو چې نو مختلف طریقو سره ذکر کړل. خازن هم ذکر کړی ده، جلالین هم ذکر کړل او دغه شانتی چې نو تفسیر ابن کثیر هم ذکر کړل، مظهری هم ذکر کړی ده، ذخیرة الجنان هم ذکر کړی ده او دا غې نه علاوه توضیح القرآن هم ذکر کړی. تقریبا ټول حضرات چې نو هغه ذکر کړل هغه قصه مختلف پهلو باندې مختلف طریقو سره چې نو دا غوی دغه قصه ذکر کړی ده. زه ول دغه ټول چې نو تفاسیر کوم خلاصه او نچوړ دی نو هغه ته دلته چې نو واقع ده چې بنی اسرائیل کې یو سړی دا هغه ډیر زیات چې نو مالدار ولو. روایت کې راځي چې هغه مالدار ډیرو خداغه د پاره اولاد چې نو هغه نو دغه سړی عقیم شرن ولو. یو قول چې نو علامه سودی رحمت الله علیه د قول مطابق هغه د صرف یو نور واو نور بچی چې نو هغه نول او دا سړی ډیر زیات چې نو هغه مالدار ولو. اوس چې کله ډیر زیات مالدار ولو بچی اولاد ولنه نو د نور بعض چې نو هغه اورار ذکر کړو، بعض د ترز وی ذکر کړي. خودوانه یو بل ته نږدې دي، یا اوراره یا ترز وي. دا غوی ول دا غوی لږ غریبانان ولو نو چې کله هغه کمزوري ول نو دا غوی به د دنه د مال د دې طلب کو چې مونږ باندې خرچه کو مونږ له سره کو نو دا ورته تاسو ځان له پخپله ګټي ول نه ځان نه چې نو هغه مهنت مزدوري کوي روپۍ به پینا لګوله او دا که خیالي کړي دنیا هم چې نو هغه مشاهده ده په دې باندې. کله چې سړی څومره چې نو هغه سي بیا اولاد د اولاد چې نو نه دومره دغه سړی شوم هم ډیر زیاتی دغه د انفاق د پیسو د لګولو د ذریعہ نه نو چې کله د ذریعہ نه نو په دغه د شمال یا غماده هم سیوای نو دغه کسانو انتظار کو چې د بکلمري او دې سړی اکثر مري هم نه لکه د هر چا ورته دغه تم یو اکثر مري هم نه نو د جنانو هغه ټیم په دغه جنانو مړ کېدوم د سزر نه نو دغه اورانای یا د دویم تفسیر مطابق چې کتل شي جو ترز وي دې دا صلات نه وکړه چې دا سړی مړکول غواړي نو د مړکول د پاره چې نو هلې جوړ کو هلې دا جوړ کو دی ورته چې مونږ زو دغه سفر باندې تجارت سفر لازم خو زمون خو خپل حل دي چې دوره پیسې دار سره نشته سوکرا باندې دومره اعتبار او یقین نه کوي. البته کته دې سیوا کې چې زما سره اوزې د شپې او کسان زما غډله چې کم ورګري خلک زیات هغه وي چې دا پلان کې وراره دي نو دا هغه زما باندې یقین وکي استعمال ته بګوري نو ما سره به خلک چې نو په خلی هاز تجارت وکي. دې چې کله د شپې او باسلو لاغ مخ کې څنګه مونږ ویلو د بقلو کې بن ول ځان لزان هر یو خار والا هر محله والا بداوی خپل ځان لقيله و دا غنه بچار دیوالی چې نو شي و نو دی ولا کې دل دا سړی چې نو بهر قتل کو مړی کو اوس کله دې مړ کولو نو د مړ کولو نه اورستو د بیا د چلو کو چې د راوستو بلې مالې ته ارتاو کو. اوس کله بلې محله کې ارتاو کړلو او بیا چې نو سحر لې چې چغاري شروع کړلې زما تر چې نو هغه چا مړ کړی دی مونږ سره زیاتې کړي داغه د سیمالدارو او زوس داغه تفتیش کوم زی ګورم چې کته جو کم زی د وشته نو هغه مالی ته لاړو په هغه محلي والا باندې داوا کړل چې تاسو زما تر چې نو قتل کړي نو دې مقصد داو چې حدیث کې مرাজি البینه علی المدعی چې په مدعی باندې چې نو گواهان پیش کول نه
زه به دعوه وکړم خلک به انکار وکړي شریعت فیصله به دغه شي چې دوی به قسم ورکړی شي او موږ به کې مزید تفتیش خو کوو نه ځکه مقصود خو د دې پیسې اصلول ول او هغې په دغې طریقې کوله کله چې اوس داسې وشول دوی دعوه وکړله محلي خلک چې نو هغه ټول راغونډ شول چې موږ بیګا دروازه بند کړې ده نو د سحر پورې چا چې نو هغه د محلي دروازه د هغې چې نو قلعې دروازه بار کولاو کړ نه ده زمونږ د سره څوک وتلی دی نه دا د کسانو په خپله قتل کړی دی بیا زمونږ محلې ته راوړی دی او زمونږ نه په دې چې لوس د دیت پیسې غواړي موږ هسې خامخا بدناموي بهرحال قصه چې نو هغه ډېره شوله په هغه وخت کې چې نو کوم یو هوښیار سړی و مشر هغوی ګوره تاسو کې د الله پیغمبر حضرت موسی علیه السلام چې نو هغه موجود دی تاسو دې چل وکړئ چې لاړ شئ موسی علیه السلام ته خپله دا واقع چې نو هغه ذکر کوي موسی علیه السلام نه چې کله خبره رااله موسی علیه السلام چې نو هغه محلي وال ته ووایي چې ګوره دا خو چې نو په هغه وخت کې به دا قتل و غارت او دا شیزونه ډېر شوي ولو نو چې کله دا ډېر شوي ول نو موسی علیه السلام د هغې دپاره یو ترتیب کېښودو ترتیب یې دا کېښودلو چې د چا محلې مخې ته د کومې محلې کې چې نو هغه مړی منتلی شولو دا ټولې محلې والا به د هغه ذمواري دوی به د هغه دیت چې نو ادا کوي نو په دې طریقې سره هرې محلې خپل حفاظت شروع کو چې موږ به د قتل د دغې ښځو تاوانونو کې پردي راځو نو په دغې طریقې سره پوره سدباب چې دی نو هغه د قتلونو شی و بهرحال موسی علیه السلام هغوی ته ووایي هغوی ورته تاسو د الله پیغمبر تاسو چې څنګه وایي موږ به حق شانتي وکړو خو دا کار موږ نه دی کړی دا په موږ باندې دروغ جوړ شوي دي دا خبرې کېدلې په دې کې الله جل جلاله جبریل علیه السلام راولېږلو جبریل علیه السلام چې دی نو هغه وحی راوړله موسی علیه السلام ته ووایي چې دې ته ووایي چې دوی یو غوا حلاله کړي او په هغې غوا سره بیا چې دی نو چل وکړي دغه مړی چې دی نو د ده یوه حصه ووهي چې کله دغه حصه ووهلی شي نو په دې سره به دا سړی چې دی نو هغه ژوندی شي دی به خپل قاتل په خپل وښي حضرت موسی علیه السلام دې ته چې نو هغه دغه قصه وکړله چې د الله د طرفه حکم دا دی ان تذبحوا بقره تاسو یو غوا چې دی نو حلاله کړئ حضرت چې نو هغه سرفراز خان صفدر صاحب نر الله مرقده هغه هم لیکلي دغه شان نور چې نو لغتو کتابونه هغوی هم لیکلي بقره دا په عربی ژبه کې چې نو غوا ته هم ویلی کېږي او غوایه ته هم ویلی کېږي او بیا هم دغه وجه ده اشرف علي تانوي رحمه الله بیان القرآن کې د بقره معنی چې نو په غوایه سره کړي ځکه هغه د مخکې دوه آیاتونه چې نو هغه دلیل نیولی یو دلیل هغه په دې وجه دی ته غوایه ویلی دی چې مخکې الله رب العزت په خپله د هغې تذکره کوي چې دغه غوا چې نو دا ارټ چلونکې نه ده او دویم وایي چې دغه غوا چې نو دا ځمکه اړونکې ایوه کوونکې نه ده او دا دواړه کارونه چې دی نو هغه غوایه کوي خلک په غوایه باندې کوي نه چې نو په غوا باندې باقي مفسرین چې نو هغه د غوا تذکره کړي بهرحال که په غوا سره ایمان وشي او که په غوایه سره دغه دومره فرق چې نو هغه نه کوي دې دواړو باندې اطلاق کېږي نو دې ته چې کله دغه حکم وشولو نو دوی ورته اتتخذونه هزوا زمونږ مرګ شوی دی د الله پیغمبر تاسو زمونږ سره چټوغې کوئ نو موسی علیه السلام ورته وفرمیل چې اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین زه پناه غواړم د دې نه چې الله پاک زه ماته د جاهلانو کې کړي نو سوال دلته دا پیدا کېږي چې مذاق کول دا خو چې نو هغه سره جهالت علامت نه دی مذاق او مزاح دا چې نو دا خو سنت طریقه نه مستحب دی سړی چې نو کولی شي لکه حضور علیه السلام خو هله چې نو صحابي رالو هغه ورته د الله رسول ما چې نو هغه سورلي ماله اوښ راکه سورلیله نبي علیه السلام یې لکه اوښ نه او د اوښې بچی به درکم هغه خفه شولو زه چې نو هغه د سورلۍ دپاره اوښ غواړم د الله رسول یې تاسو راته وایه چې اوښ نه د اوښې بچی به درکم نبي علیه السلام ورته ولې دا اوښ د اوښې بچی نه ایسه نو مزاح داشته خدا چې نو هغه پسه چې یو شرط پدې کې دا دی چې پدې کې به د چا استهزاء نه وي چا پورې به پکې خندا او ټوغه نه څوک بچنه نو په هغې کې ذلیله نه جوړي
نو چې کله د څوک ذلیل نه جوړولو چا پورې ټوغې او مسخره نه وه نو داسې قسم چې نو مذاق شته نو دلته هم دی وي چې ته زمونږ پورې ټوغې کې زمونږ چې نو مړی شوی د داسې نو موسی علیه السلام ځکه وی چې زه د الله سره پناه غواړم د دې نه چې زه د جاهلان نه جوړ شم دی په دې کې بیا چې نو لاندې دا ټوله قصه قرآن پاک کې موجود ده دې کې دوی بیا د قصې جوړې کولې کله به وی چې دا غوا چې نو هغه څنګه ده یبین لنا ما هي د غوا چې نو هغه عمر څومره دی اولنۍ ما هي نه مراد چې نو هغه عمر دی تفسیر جلالین کې نو هغه لیکلي ما سنها د دې عمر چې نو هغه څومره دی الله ورته دا چې نو غوا د لا فارض ولا بکر نه بالکل بوډۍ ده نه بالکل وړه ده اوان بین ذالک دا د دې په منځ کې د ځوانه د درمیانه عمر والا ده بیا دې چې نو هغه وی یبین لنا ما لونها د دې غوا چې نو رنگ به څنګه اوس به دا موږ څنګه پیژنو چې رنگ به څنګه الله وی ورته وایي پیغمبر انه یقول انها بقر صفراء فاقع لونها تسر الناظرین دا غوا تک ایزړه ده دا سې ایزړه ده تفاسیر کې راځي وایي چې دې څه بول لکه د دې نه چې د انور شغلې راخیږي دومره ښکلی چې نو هغه بهترین رنګ دی بیا په درېیم ځل باندې دوی تپوس وکړو ادعو رب لنا ربک یبین لنا ما هي د درېیم ما هي نه مراد چې نو هغه څه دی دا چې نو اصائمة ام عامله دا چې نو عمل کون کې دا او که عمل کون کې نه ده صائمه ده صائمه هغه صورت ویل کېږي چې هغه باندې خلک بار بوج کار وغیره نه کوي ځان له دقه شانتي ګرځي او یا عامله ده عامل هغه ته ویل کېږي چې په هغې باندې خلک چې نو بار بوج وغیره دغه داسې ارټ چلول یوه کول دا کوي د درېیم ماهي نه مراد چې نو هغه دقه دی بیا د دې سره دوی چې نو هغه وي ان البقره تشابه علینا ان شاء الله لمهتدون دا چې نو غوا په مونږ باندې ګرانه شي دا چې نو ګډه وډه شي که الله وغوښتله نو ان شاء الله مونږ به هدایت باندې شو مونږ ته به دا معلومه شي حدیث مبارکه کې راځي که چېرته دوی چې نو دا استثناء په دې پېره نه وی کړی ان شاء الله یې نه وی ویلی ټول عمر به دوی ګرځېدلي خدا غواخه به یې نه ومن کړي دویم روایت کې چې نو هغه راځي الله پیغمبر فرمان مبارک نه ويشددو دې چې نو هغه په دې کې سوکړلو ځان باندې سخت کړله شدد الله علیهم نو چې دې په ځان ګران کړ نو الله په هم دغه ګران کړله دې پورې چې نو هغه دا واقعیا دا صحیح د ثبوت د ارسشتي اوس دې نه چې نو هغه واقعیا دا ډېر تفاسیر چې نو هغه لیکلی ده خو په هغه کې اخره کې بیا چې نو حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمت الله علیه تفسیر ابن کثیر والا دا هغه دا خبره کړې ده چې دا چې نو هغه د اسرائیلی کتابونو د هغوی د روایاتو نه دی تاریخي روایت دی لا نصدقه ولا نکذبه مونږ نه تصدیق کو نه چې نو هغه تکذیب کو ځکه که تصدیق کې او کېدې شي نه نو بیا ګناهګارېږي او که تکذیب کې او بیا چې نو هغه نو بیا ګناهګارېږي خو هغوی بهرحال کومه فایده په دې کې چې نو هغه فایده دی اخیستل غواړي نو وای دغه نه وروسته اوس چې دا کومه قصه کوم نو دې ته نو هغې متعلق دا چې نو علامه حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمه الله تفسیر ابن کثیر کې د قباسی کړی بیا هغوی چې واقع دي سوه چې دغه غوا بیا دوی ګرځېدل د دې تفتیش شروع کو نو چې کله دوی تفتیش کولو دا غوای د یو کس سره منتله هغه هلک چې نو ډېر زیات ښه سړی او ډېر نیک هلک ولو نو وایي دغه هلک چې نو د خپل مور پلار خصوصا د مور چې نو ډېر زیات تابعدار و نو کله چې د مور تابعدارو د دوی یو غوا وه یو تفسیر متعلق چې نو هغه دا دی وایي دا د کفل په اولاد کې ولو د هغه چې کله مړ کېدو نو دغه غوا چې نو دغه سخی دی وله چې نو امانت خودي وه وایي دی چې نو هغه داسې چلو شي وپېری بهر طرف ته ووتلو تفسیر چې نو خازن دا قصه ذکر کړې ده هغوی دې ته مور ته ووایي چې تو دقه شان توزه او د صحرا طرف ته لاړ شه هلته آواز وکړه او د خپلې غوا چې نو هغه کم چې ستا دپاره ستا پلار امانت پرې ښودي و د هغې طلب دی وی لاړو آواز یې وکړلو او بیا ورته ووایي چې زه تاله چې نو واسطه در کوم د اله د ابراهیم علیه السلام د اسماعیل علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د رب په نوم سره زه ته آواز کوم کم چې نو زما پلار امانت پرې ښودي هغه غوا چې نو راشي دا طرف ته یو غوا چې وایي متوجه شوله کله چې هغه غوا د ده خواله راله الله جل جلاله سره هغه په خبرو باندې ګویا کړه او دا څه بعید خبره نه ده
ځکه ترمذی کې جنو هغه راځي حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه کې ترمذی جلد ثانی کې دغه واقعه مذکوره ده. یو پیر چې نو هغه سوکړلو یو غوایه چې نو هغه شرمخ دغه چې نو هغه په مخ کړو بيزا بل صحابي په سوله کې دغه دی هغه خلاص کړل. هغه شرمخ بر په دړه باندې اوچت کېناستلو د سړی طرف ته چې نو هغه مخ کړلو وی د الله بنده زو د ورځو نو وګه ومه او وی دغه یو ښکار مو کړو هغه نه هم تا واغستو په هغه باندې چې نو صحابه وې سبحان الله الله پاکي زناور چې نو هغه هم خبرې کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او آمنت به ما هم په دې باندې یقین دی د ابوبکر او د عمر هم د حضرت ابوبکر او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په فضایل مناقب کې د حدیث راوړل. بهرحال نو دغه غوا ته متوجه شول. نو چې کله دغه غوا ورته متوجه شو جدا ته وی چې ته ما ته راوخېږه او زه چې زو د ورته چې نه ما ته زما مور دا خبره کړل چې صرف لاړ شه غوا راوله ما ته د هغې د ختلو د سورلی چې دی نو حکم یې نه دی کړی. نو یا غوا ورته بیا چې نو ګویا شوله هغې ورته چې ګورې که ته ما ته راختلی وې نو یې زه ستا سره د دې ځای نه بیا قدم هم نه اخیستو. په دې طریقې باندې بهرحال د غوای بوتله بیا د دغه لچې نو هغوی فرشتې الله پاک په امتحان په جوړ باندې راولېږلې. د بسې فرشتې راغلې په هغه وخت کې د دغه قسم غوا قیمت چې نو هغه 3 دیناره ولو. اوس چې کله فرشته راغله د غوا بولي و میلې ته زیارت ورځ به زه ووایم ګورې لازمي نه چې هغه وخت کې هم زیارت په ورځې بولم. زیارت ورځ و میلې ته غوا بوتله. اوس چې کله دغه غوا بوتله خرڅولی نو فرشته ورته چې نو انساني شکل کې رااله او په هغه وخت کې چې نو په 13 امتونو کې به دا ډېر په کثرت سره کېدل. نو کله چې دغه فرشته رااله د هغه ورته په سوی خرڅوي د ورته په 3 روپۍ د هغه ورته که په 6 روپۍ را الله کېږو پینا ما دا د خپل مور نه تپوس نه کړی د هغې ما ته دغه ویلې دور فرشتې ورته که په 6 روپۍ راکې مور سره مشوره مه کوه 6 پې واخله وی نه چې ما مور سره مشوره نه کړې زه نه خرڅوم وی نه پې واخله خو د هغې سره مشوره مه کوه د ورته نه داسې چرته کېدی. اوس که مونږ وایو چې دا خو بل چانس دی مور به ګاڼو خبره هم نه دا خو 6 په ځای چې د 3 په ځای 6 او 6 په ځای 9 شوې چې په دې یو به ځان له ښه ښکلی چې نو هغه موبایل والو او دا نورې بچې نه کور ورکو. بهرحال نو دې لاړو دغه شانتې واپسو بیا چې نو هغه په بله پیرې ناسته بیا چې راله فرشتې ورته په سوی خرڅې دا ورته په 6 روپۍ وي ما د مور نه تپوس وکړو هغوی چې یو په 6 یې خرڅه کړه هغه ورته نه په 6 نه وي که په 10 الله کېږو ښه د بیا وي نه ما مور نه دی د پوس نه دی کړی هغه ورته مور سره مشوره مه کوه دا پې واخله دی نه چې ما د مور نه تپوس نه یې کړی زه نه کوم داسې دی بیا داسې لاړو. نو بیا ورته چې نه 3یم ځل شو 3یم ځل باندې ورته فرشتې دا ځان سره واساته دا پتا باندې د الله پاک د طرف آزمې خو ستا متعلق دا مشورو چې د مور ډیر زیات تابعدار دی نو ستا امتحان اخیستلی شو چې تو آی واقعي تابعداري او د انسان زیات تر پته چې نو هغه په مال کې لګي او کنه ته چې نو اسې د دروغو تابعدارستان هم شوی دی نو یوز دا تو مخرسو په دې باندې الله پاک تعالی دومره قیمت درکړي چې دا به چا په تصور کې هم نه. نو کله چې دلته بن اسرائیل د قشانت چل وکړو نو د دغه په وجه باندې دلته چې نو بیا به دغه غواله دی چې کله رانل د دې سړي سره دی الک سره دغه غوا اومنتله دورته پیسې دورته یار د دې پیسې ډېر دا ورته نه گزارم دورته زه دوره پیسې غواړم چې کله دا غوا علال شي نو د دې د سرمن چې نو دا ماته به د 100,000 دینارونو چې نو ډکوي دی ورته یار دا شیخ زمونږ په وس کې نه دی دا ورته ستاسو په وس کې نه دی بس مېاله زه خو پتاس په زور نه خرڅوم او د دې ته زمونږ ډېر زیات اشد ضرورت دی مونږ په مسله کې جنو هغه انختیو هغه کې پارسه کې خو در کوم نه ډیر ال حضرت موسی علیه السلام ته وی د الله پیغمبر غوا چې نه هغه په پلان کې کلی کېلته منشي د پلان کې کسره د بیا نه د صفات پکې د کم چې تاسو وای خو سړی پیسې ډېرې زیات وي. موسی علیه السلام ورته شو موسی علیه السلام ورته په تور چې نو هغه د رای د مشورې ویلول حکم نو نو چې کله حکم نو نو دته وي وی چې نو دا پسو دورته چې دوره قیمت وي مزرت هغه ورته گزاره هغه چې زما خپل مال دی او په خپل مال کې چې نو هغه سړی ته اختیاري چې څنګه هم تصرف کوي. موسی علیه السلام دا خبره د سید دا د خپل مال دی اوس چې کله خپل مال دی د خپل د مال چې نو هغه په هر څنګه قیمت باندې خرڅول شي نو دی بیا چې نو هغه غوا مجبورن واغسته نو چې کله دغه غوا واغستله مجبورا دویمې رکو کې چې نو هغه راځي و اذ قتلتم نفسا فادارأتم فیها دغه رکو د قصې په اعتبار سره وړاندبنۍ ده
او د تلاوت په اعتبار سره دلته ورستنی ده. دغه چې نو هغه د دې قصې د دې واقع اولنۍ حصه دغه ده. نو الله رب العزت نو هغه ورته وس د حلاله کوي غوای چې نو هغه حلاله کړله. فقل نضربوه ببعضها د دې په یو حصه باندې تاسو چې نو دغه مړې وهي. نو بعض لیکلي جبه وه، بعض وی زړه وه، بعض وی چې نو هغه جګر ولو، بعض وی چې نو لکۍ وه. دغه راواغستله مړې لې را پرېښودله. مړې چې نو هغه ژوندی شولو. د مړې د ژوندې نه وروستو هلکه چا وجلی هغه ورته دا کم چې ستړي جوړه کړله ګرځي یو بل دعوې کوي مړ کړی خو هم زه ده یم. اوس د سره د هغې نه وروسته چې نو هغه په خلکو ګرځي نور چې نو هغه لړځئ او زه ده مړ کړی. هغه نه چې نو قصاص هم اخیستلی شو، د قصاص سره چې نو هغه د مال نه هم محرومه شو. ځکه چې وارث چې نو هغه کله څه وکړي خپل مورث چې نو هغه چا نه چې میراث وړي هغه قتل کې نو شریعت کې چې نو قاتل د میراث محرومه کیږي. نو د میراث نه چې نو هغه محرومه شولو. دغه طریقې باندې بیا حضرات مفسرین لیکلي وس دی باندې الله جل جلاله چې نو بل امتحان ول نه خوتو چې دوی ته چې غواله لګي. نو دې کې دوه وجې، یو وجه په دې کې دا چې دوی د بعثت نه انکار کولو. دوی چې کله سړی چې نو هغه مړ شي دوباره ژوند کېدل دا به نشته. نو الله جل جلاله ورته وخوله. او دویم چې نو الله پاک ورته دا وخوله چې ګوره څوک چې نیکي کوي د چا نیکي چې نو هغه الله پاک ضایع کوي نه. دغه سړی چې نو هغه د مور دوره تابعدارو دوره نیک چې نو هغه سلوک یې کولو الله جل جلاله ولا څومره لوی چې نو هغه مال دولت ورکړلو او سوره دی الله پاک راضي شو. او دا وسوم که خیال کړي په تجربه سره ثابت نه. په کور کې تاسو سوچو کې هر سړی په خپل کم رور کم زوی کم چې نو هغه تر ماما دا که خیال کړي د مور ډیر خیال ساتي قدرتي کار دی دی به د ټولو نه په دنیا په لحاظ خي د الله پاک چې نو هغه مال وغیره دا ډیر زیات ورکړي د نور په نسبت سره چې نو هغه ډیر خي. نو د مور پلار خدمت په دغه نیت نه چې مونږ مالدار شو دا غوي اسي حق دی هغه متعلق چې نو دا غوي حق هم ساتل دا غوي خیال هم ساتل. بعض وخت کې اکثر ناجایز هم وای ناجایز چې نو هغه ول برداشت کول ځکه هغه الله مور پلار کړی دی. نو چې کله خدای وای چې دا د مور د پلار دی نو بیا دا غوي سره د احسان سلوک شته نه چې نو دا غوي د نافرمانی. الله رب العزت دې موږ ته صحیح په نصیب کړي. دا تقریبا د دې دوانو رکوع چې نو هغه دغه ځای پورې د دغه خلاصه تفسیر چې نو هغه دی. اوس باقي ترجمه نه که تاسو وایي چې ټول هم کې دي شو کوی چې لګي چې بیا به لګو وایم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى او کله چې ویل موسی علیه السلام لقومه خپل قوم ته ان الله بشک الله پاک یأمرکم حکم درکې تاسو ته ان تذبحوا چې ذبح کوي حلال کوي بقره غوا. قالو نو هغوی وویل اتتخذون آیتو چې نو موږ پورې ټوغې کې هزون ټوغې کې. قال نو وویل موسی علیه السلام اعوذ بالله زه پناه غواړم د الله سره ان اکون من الجاهلین د دې چې زه شم د جاهلانو نه. قالو هغوی وویل ادعو دعا وکړه لنا موږ د پاره ربک د خپل رب نه یبین لنا چې بیان کړي موږ ته ما هي چې څنګه دغه څنګه نه ما تاسو ته دلته ما سنها چې عمر څومره دی. قال نو ویل یعنی موسی علیه السلام انه اغه الله یقول وای انها د چې هغه بقره یو غوا د لا فارز نه بډای د ولا بکر نو نه وړه ده اوان ځان د بین ذالک د دې پمنس کې ففعلوا پس وکړی ما هغه ساتو عمرون چې تاسو ته حکم در کولای شي.